راځه چې په هغې کې ډنګ ټکور وي، د الله ناراضګي وي، قرآن او حدیث مخالفت وي، خوشحالي وکړي، ښکلی خوراک پوخ کړي، بهترینه ولیمه ورکړي، خلکو له ګفټونه ورکړي، تحفې ورکړي، خلک خوشحاله کړي، ښه ولیمه د طاقت مطابق دا جایز ده، په هغې کې ټوله خرچه وکړي، دا کار وکړي. خو میلسونه او ډنګ ټکور بیا د هغې اثرات په واده باندې راځي. الغنا رقیت الزنا، گانے بجانے بدکاری کے منتر، گانے بجانے چی دا بدکارے منتری دی چادو دی دا هلته بیا بدکاری کی. او چې کله دا مونږ کوو دا ډنګ ټکور ګډاګانې میلسونه په دې کې الله خفه شي، نو دې ته وایي شادي خانه ابد. او چې کله ډنګ ټکور وي پکې د الله خانه بربادي ته جوړ شي، پریشانۍ بیا راځي، د ګناهونو وجې پریشانۍ راځي. دلیل ریفرنس سنعذبهم مرتين، تاسو باندې دوه پیرې به عذاب راځي، یو قبر آخرت کې او یو په دنیا کې د ګناه د وجې تکلیفونه راځي. نو غور سره وره چې ښځه خاوند ملاقات وکړي، چای ملاپ وکړي او که ونه کړي، د هغې نه پس چې کوم دعوت یې هغې ته وي ولیمه، دا سنت ته په لومبۍ ورځ. په دویمه ورځ جایز ده، په دریمه ورځ ریاکاري ده او ګناه ده. حدیث مشکا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 13 سنت، په لومبۍ ورځ باندې سنت، په دویمه ورځ جایز، په دریمه ورځ سمعة و ریا، ریاکاري. دا ښځې خاوند ملاقات نه دی کړی او دعوت دې ته ولیمه دا خلک وایي، دا ولیمه نه ده، دا هندوستړی خدای ناراضه، ثواب هم پرې نه ملوي، ثواب هم پرې نه ملوي. او د ښځې طرف نه چې کوم دعوتي برات دلته خو ډېر دی، باقاعده کارډونه چاپ کېږي، دا حرام دی. کسان لړل او ډوډۍ راوړي 15-20 کسان دی، ای دعوت اجایز دی. په دې نه علاوه دا درست نه دی. بعض وخت موږ جنۍ راولو کور ته، نکاح نه شوی او سفر 78 کیلومتر، دا حرام د پښتانه دا کار کوي. هلته ول نکاح وکړې بیا راولې، او که هلته نه بغیر نکاح راولې، نکاح هم د جنۍ په کور کې کېږي یا هغې قریب جومات کې بهتره ده. نو موږ جنۍ راولو نکاح مو نه کړی، دا غلطه ده. هلته نکاح وکړې بیا راولې، او که راولې بغیر نکاح نو سره محرم پکار دی سړی چې دا سفر جائز شي، کنی دا هم ګناه ده. بارات کا کھانا اور کارڈ تقسیم کرنا منع ہے. لږ کسان ډوډۍ راله بله ګاډي چې راشي هغوی له دا نشته شریعت، دا مه کوه، د ګناه نه ځان بچ کړه. او شریعت مطابق یو کار کوي، لایټینګ کور کې وکړي چې کور کې لایټ ولګي، دا جایز. تمبل روړی، تمبل دا روړل پکار دي، مستحب دی، ځکه چې یو کور کې خوشحالي ده او بل کور کې غم دی، هغې بوتلان ناست دي او دین بوتلان ناست دي، نسه خوشحالي به خو کوي که لایټینګ هم جایز ده. تمبل وړو چې پکې ګمرو نه، یو طرف ته چمړی بل طرف ته نه، دا جایز دی. دوه طرف چمړی دا ډولکی دا حرام دی، ناغه دی وایي. یا په خانک باندې دا ضروري خبرې چې وکړم، په خانک باندې ډولکی وایي یا په منګي باندې ډولکی وایي، منګي باندې یا خانک باندې یا طبله، یو 40-50 دا ضروري خبره چې قوم عالمان دا پټي. ما چې ته ګانا په زندګۍ کې نه ده اورېدلې، الحمدلله نه مې ډرامه فلم کتلی ده، خو دا ته وایم چې دا عالمان نه وایي، بهی هسې بوتلان به ناست دي. مسلم شریف او مشکات کې روایت شته، لہذا تمبل روړي او ټول په نمبر ټپې وایي یا قربان. خلک به وایي لیونی دی، زه لیونی نه یم، د یار غم لیونی کړم، ټپه جایز دی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دا اور گانا بجانا زکا حرام دی، جی سر بجا نہیں، گانا زکا حرام دی سر بجا نہیں، کہ گانے سر بجا نہیں یا ٹپی دا ناجائز نہیں، دا جائز دی. یو حال کے خزی کینی غٹ جائز صورت ہم خود تو ہوا ہے کنا، سڑو تو ہوا ہے جی خپل خوشحالی ہو کی، دا عالمان نہ ہوئی وہی ہوا ہے کنا، نہ وہی کنا. 50 خزی دی او 50 ولا تمبل ورکے او چې یو ټپوي او غوي یا خزه ډېر هوښیاري دا بوډېګانې دي جوړوي په هغه وخت کې جوړوي ټپې د مینې او د محبت. ښځې مخامخ ته پښتو ګانه ووایي او ډنګ ټکور ورسره نه، یا د اردو ګانه ووایي مانا کہ تیرے دید کا قابل نہیں ہوں میں، ترچی نگاہ سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح. نو جائز دی. گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے، اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو تو جائز، یا تمبل ہو تو جائز. یہ تمبل وسری نو جائز اہم خبر ہے. ہاں جائز صورت بھی لوگوں کو بتاؤ کہ په نمبر ہر بوډۍ یا ځوانه ټپه وي او بار به آواز نه ځي، نو دا جایز دی، دې کې هېڅ ګناه نشته.
ډانس حرام دی کلاس ټکی داسې ونه ټکی داسې وټکی داسې دا جایز دی تمبل دی وای په نمبر دی یو ټپوي دا جایز دی یو علم دا ویلی ما زندگی غانا دا اورېدلې خو جایز صورت خو وایه چې خوشحالي وکړي لایټینګ وکړي دا هم جایز دي هوایي فایرنګ سره دغه کېږي ډېر بعضې وخت کې خلکو ته ګولې ولګي نو هغې نه بچ کېدل پکار که دې کې نقصان نو د نکاح په وخت کې دا هم جایز دي خو نه بعضې وخت کې دې ته نقصان کېږي نو دې نه ځان ساتی بهرحال نو دې د واده چې دی نو چې واده خوشحالۍ ته وایي که نه جي عرس هم خوشحالي دی عید عود العيد العيد فالعيد اذا اجتمع وجه حبيبي ويوم العيد ويوم الجمعه مبارک دا خوشحالي دي کې هغه ته جائز ټریټمنټ ورکول پکار دي کنه اجازه ورکول پکار دي بهرحال د ګنا نه ځان اوساته د حرام نه ځان اوساته او لایف انجوای کې خو د ګنا نه بچي نو په خل ډانس میلس او مزنکول او نشي تماشي دا حرام جلاګان راوستل جلاګان خو ډبل ګناهګار دي فاشي خوري چې څوک تنگ کوي خلک تنګول کوي نو تا دا بدن خائے نو خلک کو بیا تنگي کوي आग लगाते हो शोलों से मना करते हो और लगावे ځان خائے بدن خائے نو یو خلک تنگي تختی بمو وਹੀ بمو نو غلط کار مکه کنه جلاګان او کنه خپکیږم ها بهرحال جلاګان مبارک تفصیلی ویډیو دی بسړی کله خزه وکړي سو په مونږ ورکی دی بل ویډیو دا زمانه وغواړي 0311 444 0006 دا غي شرعي احکام سي کله به د خزو جامه کی کله به سړو جامه کی میراث په څنګه ملایي مونږ به سو کی غسل بوله سو ورکی دی پورا ویډیو زماشتا بیل الله دې اوس کو ستاسو کوي نه غو کو واده بارک ستاسو کوي ضرور هغه کس په غواجو دغه جوړیږي وکیل خزله چې کم کس زی ما ته خزله چې کم کس زی اب اغذی چې د خزې محرم پلار رور ماما تر غیر کس د نکاح وکیل جوړ شي یا نکاح رور یا د نکاح وکیل یا رور یا نکاح پلار مختلف هغه سره نکاح جایز ده که خاوند دې مړ شي که پردي وي نو اعلی که پردي وي وکیل باغه جوړیږي چې خپل وي جی بل سوال ضرور کې لایټینګ د صورت دا هغه ټیم کوم ډېر خسته ښکاري بمباته نه لګي بمباته وی لګوي مولوی صاحب وی بل څه خبره کوي مطلب ها خانک بالټي منګي وهل جایز دي ډوډۍ روړه روړه زر روړه جی کار وکیل جوړولې شي ढोल ढमक के गाने बजाने फिल्में ड्रामे शराब बदकारी चिकम वलीमा की हुई नागे के खाना लार पर नजर रामन लगा बच्ची शायद सामान ला रहा हो तो आपने पीछे देख कर उठना है उस पर मजमा वाले वो भी हम कम देना पाखोल तक अलग सालों नजर नहीं खाना है किसने उलमा ने किसने आम लोग खा सकते हैं जब डोल ढमक के न हो तब अगर डोल ढमक के हो तो उस वक्त न आलिम खा सकता है न गैर आलिम खा सकता है मकरूह तहरीमी है जल्दी पूछो ताकि वीडियो मुकम्मल हो जाए इसमें सारी चीजें आ जाए जी वकील जुड़ावले शि बता दिया जी असल लेवाने नाश्ता जी जल्दी करो बाप भी हाँ गोबल दफाशे उर्बल दफाशे गोबल मकवे जी जल्दी उर्बल मकवे देखिए दोस्तानी की इश्क न की जरूर है कबल समझ नहीं हाँ शादियों में मर्द औरतों का इख्तिलात खतरनाक है दावतों में क्या दावतों में औरतें अलग मर्द अलग पुख्तों की मले हुई आगे कस्त चे खुदों की कीनी और खानदागाने बड़ा कागाने की आगे तो मले हुई सही होता मले उस टूल मले गंदी न फरम बच्चे वीडियो जोड़ूं अखबार टूल मले गंदी सही वो बेली खदे वो बेली दे ख्यालों साथ او که خود له سړي سالن او شنو وړي ډوړې نو دې کوم اکور ته سر کې دوه ګډېګانې ودروي عدل ته چې یو مطلب دی چې الکان د روړې ور کوي دنه به نه ګرځي په خزو کې دا یو پټیل ته ني دا به غیرتی د دې خیال وساته و ان شاء الله جی بل څه خبرې ضرور وای جی ا پکړ باندې خجولو چتولو خو غوي منو دې گنجائش تا خوشالي ده کنه پکړ دیولې بارا جی اسنا روشنايي ولا پټاکې ډزول روشناوري پټاخي دام جایز دي جی
हाँ सेरा इंदवाना रस्म है, बचना बेहतर है जी। हाँ ये अच्छा सवाल है। देखो वादे के पैसे और कुल नियत दे कि सवाल हमारा डेर रहा कि कवरना कि नबी झगड़ई वला तमनन तस्तगफिर दा से पैसे चाला मोर कवा एहसान पचाम कवा कि सवाल मतलब दा छे या डेर गवाड़े। इब्न अब्बास फरमाई किसी को तोहफा देना, तोहफा चाला और कुल दा अदल बदल दा पर सवाल माल अमरा कई तवज्जो सवाल बा माल अमरा कई दादी की शामिल दे वला तमनन तस्तगफिर। हाँ वर्का तोहफा जोड़ा कपड़ा सवाल गदरना की खफकी के मनो अल जायज दाचे अदले बदले और खफगानी दा आराम जी। शाबाश खुश सवाल ले इमाम जामिन दा बताइए सर इमाम जामिन दा वला सीमा करी दा वादा जी इमाम जामिन दा वली तड़ी वादा को अदवाद पोख की इमाम जामिन तड़ीदा शिरक जी 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 उस भी तदे खबर हो शो जी जरूर है। ये जो बात शादियों में खाना खड़ा होकर खाना जाता है, खड़े होकर खाना जानवरों का काम है। वह अकुलनत कमा ताकुलन आम बैठ के खाना खाओ या कुर्सी पर भी खाना जायज़ और बैठना जायज़। बाद लोग सख्ती करते हैं फजल